بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو. دا ټیم کې زه په پټګرام سیخ کلی کې موجود یم. قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د تیر شوي سیلاب په وجه باندې د دوابې د مختلف ایریاز چې کوم دي د 1200 کلو چې کوم د اوبو مسله وه کافي پای کې ډېر کلي را یوځای شوي وو. دغه کې منډې تړې حاجي ظفرعلي خان شروع کړې وې او دغه کلي چې کوم دی حاجي ظفرعلي خان او سره د سرکاري عملې په خپل حجره کې راغونډ کړل او دغه کې هغوی منډې تړې وکړې هلې ځلې وکړلې او دغه فیصله چې کوم ده هغه وشوله. دغه سره سره د بټګرام بټتل مغبره چې کومه وه هغه ډېره غټه مسله وه. هغې کې چې کوم دی مخکې هم مړي وړي وو، په دې سیلاب کې هم د دغلته کې د دغه سیلاب چې کوم دی د هغوی نه مړي وړي وو. په دغه اړه باندې به د حاجي ظفرعلي خان نه موږ ځان په یو د هغې موږ شکریه هم ادا کوو چې بیا یو ځل د دغه غریبو خلکو د دغه زمیندار خلکو چې کوم دی آواز جوړ شو او د هغوی حق یې واپس راوړل دلته کې. حاجي صاحب په خیر راغلی ته وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو ستاسو مشکور یو چې تاسو دلته راغلی. دا خو داسې مسله جوړه شوې کله نه چې دا فلډ راغی سیلاب نو زمونږ دا دوابه کینال ټول اوړی دی نو دې کې دا مسله راغلی وه چې دلته کې زمونږ دا مروزی کلی دی نو دې کې د ښکته دوابې ته زمونږ چې کومه ښکته دوابه ده نو هغې د دې مروزی کلي نه هغې ته اوبه ځي نو هغې د وجې نه د دغې نیر د وجې نه د مروزو زمونږ چې دا څومره کلي دي دا کورونه دي نو دا ډیمیج شو ورسره پټي وړي نو بیا هغې نه ډېره ایشو جوړه شوه د ښکته دوابې مشران هم او دا تقریبا ښکته دوابه دې نه ترخې پورې لکه حجیزه یونین کونسل ثابت ورسره کانګړه یونین کونسل ثابت بیا ورسره بټګرام بیا ورسره خرکې ناقې دا ټول چې کوم دی نو دې نه یو لوی ایشو جوړېده جګړه ترې جوړېده. بیا مونږ پکې خپل ایفرټس وکړل او مونږ اریګیشن ډپارټمنټ هم خپل ځای ته راوغوښته، انتظامیه هم راوغوښته، ریونیو ډپارټمنټ هم راوغوښته، ډي سي سره هم رابطه وکړه، ډي پي او سره هم رابطه وکړه او بیا هم د ښکته کلو مشران چې کوم دي نو هغوی خپلې کمیټې جوړې کړې د هر کلي نه چې کوم مشرانو مالکانو د ځمکو هغوی راغلل تقریبا د ښکته دوابې ټوله ښکته دوابه راغله او بیا د مروزو کلي مشران چې کوم دا مونږ راټول کړل او الله تعالی په هغې کې خیر واچو د هغې نه هم د څلورو کسانو کمیټي جوړه کړه د هغوی د اوبو مسله هم انشاءالله حل شوه او د دوی ته چې کوم د فلډ نه د سیلاب نه به د مروزی کلي وړلې کېده د کم ځای نه نو هغه مسله مونږ ایس ډي او اریګیشن ته وویل چې دا به په فوري توګه باندې حل کړي نو الحمدلله مونږ سره دا واده وکړه او باقاعده هم پکې ریټن اګریمنټ وکړو پولیس هغې کې د پولیس په سربراهۍ کې هغوی وکړو د ټولو مشرانو په هغې باندې ساین وکړو، اریګیشن والا هم ساین کړه او دې سره زمونږ د مروزو بله یو مسله وه چې د بټتل مقبره تقریبا 200 مړي وړي نو هغه هم اریګیشن والا مونږ هلته وروستل تاسو را سره یو ځای ویزټ وکړو نو هغې د هغې اسټیمیټ هم جوړ کړو انشاءالله هغوی وایي چې څنګه دا اسټیمیټ مونږ جوړ کړو فنډ ریلیز شي مونږ به یې ټینډر کوو انشاءالله دې باندې به هم په فوري توګه کار شروع کړو او چې د کم ځای نه به د مروزو دا کلي زمونږ اوړه نو هغه ځای باندې په فوري توګه به کار شروع شي هغه اوبه به سټاپ شي او صرف په نیر کې به اوبه راځي او ښکته دوابې ته به خپل حق پوره میلاویږي د ښکته دوابې د اوبو مسله هم الله تعالی حل کړه او د دې خلکو مسله هم الله تعالی عجب څنګه چې تاسو به ما ته په انټرویو کې کله چې بټتل ادیرې وړی وه تاسو موږ ته ووایي چې یاره انشاءالله زه به خپل پوره کوشش کوم چې د بټتل ادیرې سره سره د خلاقي مسلې حل کړم. په کار خو دا و چې سیاسي کوم ایم ان ای او کوم ایم پی او یا نورې اعلی چارواکې وي هغوی دغه کې منډې تړې والې وي نه تاسو سره سوغده په لاس کې شته نه تاسو سره داسې دغه شته دی خو بیا هم د دغه غریبو خلکو آواز جوړېږي او دغه خلک تاسو راغواړئ او دغې دپاره آواز جوتوئ ولې داسې کېږي جي صاحب؟ جي چې کله د ستا نیت صفایي او ستا زړه کې دا درد وي چې زه به د غریبو خلکو خدمت کوم نو د هغه دپاره د ایم پی ای د ایم ان ای عهده ضروري نه ده. تاسو کتل لکه ما تاسو ته ویلو چې زه به خپل ایفرټس کوم مونږ سره دا دی چې دې وخت کې مونږ سره عهده نشته نو مونږ سره فنډز نشته بالکل که مونږ سره خپله عهده وي او فنډز وي که نه نو د دې خلکو دې ته به دوی به ترې خبر هم نو الله تعالی به دا مسلې حل کولې خو بیا هم د هغې دپاره مونږ خپل ایفرټس وکړل الله تعالی د ډي سي صاحب سره اریګیشن ډپارټمنټ سره انتظامیې سره ریونیو ډپارټمنټ سره الله خو کې د اتوار ورځ وه د چوټۍ ورځ وه او مونږ ټلیفون به وکړو زمونږ په یو ټلیفون باندې ټوله انتظامیه دلته راغله او د دې خلکو خبرې واورېدې د دې کلو د غریبانانو خبرې براه راست واورېدې او هغوی له یقین دهاني ورکړه چې انشاءالله ستاسو چې څنګه وایه هغسې به دله مونږ هغه مسلې حل کوو په زمونږ دپاره دا خوشحالۍ خبره ده چې مونږ ناستو او د غریبو خلکو مسلې غټو افسرانو واورېدې او د هغوی ته خبرې وکړې مونږ ویو ده چې یاره د غریب سړي اواز د خلک ووري غریب سړی چې کوم دی د عهد خلک ووري د دغې دپاره مونږ جدوجهد کوو او انشاءالله هغه به کوو که مونږ سره عهده وي او کني د دې غریب اواز به انشاءالله مونږ اوچتو په هر پلیټفارم باندې به اوچتو. دا دې تاسو وګورئ هغه ورځ په زمونږ د مومند قوم چې کوم دی
یو ماشوم په لاهور کې هغې سره زیاتې شوې دی بیا قتل شوې ده د ټولو نه ډومبې اواز ورله مه اوچت که تاسو به کتلي او انشاءالله زه ان قریب به یو غټ پریس کانفرنس کوم کم چې زمونږ مومند ډیم جوړیږي هغې کې زمونږ مومند قوم سره زمونږ دې بیلټ سره لګیا دی ډېر زیاتې کېږي زمونږ پښتانه د هغه ځای نه د نوکرونه روغکې کېږي او د پنجاب او د یو ځای بل ځای خلک په هغې کې ایډجسټ کېږي نو دا خو زمونږ د مومند په خاوره باندې دا دغه جوړ دی دا ډیم جوړیږي لګیا دی نو دې باندې د ټولو نه زیات حق زمونږ د پښتنو زمونږ د مومندو د رونو دی انشاءالله مونږ به اواز جوړیږو اواز به اوچتوو انشاءالله ایسه خدای دې ستاسو دغه هلې ځلې نور هم تیزې کړي او دغه ستاسو دغه کوششونه چې کوم دي دغه خدای کامیاب کړي